ښوونځی ستاسې په کور کې. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو او خوږو زده کوونکو ستړي مه شئ. زه فضل کریم علمي د ښوونځي ستاسې په کور کې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسې په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې درس د 12 ټولګي د کیمیا اړوند د مالیکولونو هندسي جوړښت او د هغې پسې د مرکبونو ساختماني فرمول ده چې دې سره به انشاءالله زموږ د 12 ټولګي د کیمیا دویم فصل هم پای ته ورسیږي. تاسې په کتاب کې ځینې مثالونه ورکړي شوي، دلته موږ ټول په یو مثال کې راخیستي د لاندې مرکبونو جوړښتیز فرمولونه او هندسي جوړښت ولیکئ. اولنی مرکب تختې ته تاسې ځیر شئ. اولنی مرکب لیکل شوی کاربن ډای اکساید، دویم مرکب لیکل شوی سلفر ډای اکساید، دریم مرکب لیکل شوی سلفر ترای اکساید، څلورم مرکب لیکل شوی میتان CH4، پنځم مرکب لیکل شوی ایتیلین C2H4 او شپږم مرکب چې لیکل شوی هغه اسیتلین دی C2H2. موږ به انشاءالله د دغو شپږو مرکباتو جوړښتیز فرمولونه لیکو او د دې ترڅنګ د دوی جوړښت روښانه کوو چې دوی څه ډول هندسي جوړښتونه لري. د دې لپاره مرکزي اتوم چې ده کاربن، دوه اکسیجنه دي، یو اکسیجن مې دلته ولیکه یو دلته ولیکه. اوس دا اکسیجنونه د کاربن سره نښلوم، یوه اړیکه یې دوی ترمنځ لیکم داسې. که تاسو ته په یاد وي موږ ویلي وو چې اکسیجن څو اړیکې جوړوي؟ دوه اړیکې، او کاربن څو اړیکې جوړوي؟ څلور اړیکې جوړوي. دلته نه د کاربن اړیکې پوره دي او نه د اکسیجنونو اړیکې پوره دي، نو یوه اړیکه که دلته ولیکم د اکسیجن اړیکې به دوه شي، او یوه اړیکه که دلته ولیکم د اکسیجن اړیکې به دلته هم دوه شي. چون اکسیجن شپږ الکترونونه لري، دوی په دې اړیکو کې کارولی، څلور یې پاتې، څلور موږ دوه جوړې لیکو داسې. دا د کاربن ډای اکساید جوړښتیز فرمول شو. اوس موږ د دې دپاره چې د هندسي جوړښت مشخص کړو نو د مرکزي اتوم په شاوخوا الکتروني ساحو ته ګورو. مرکزي اتوم کاربن ده، هره د سیګما اړیکه یوه الکتروني ساحه ده، یوه الکتروني ساحه دا شوه، یوه الکتروني ساحه دا شوه، نو دوه الکتروني ساحې لري. او کوم مالیکول چې دوه الکتروني ساحې ولري هغه څه ډول جوړښت لري؟ خطي جوړښت. نو د کاربن ډای اکساید مالیکول جوړښت خطي ده. سلفر ډای اکساید، سلفر دا دوه اکسیجنونه دي، د یو د دوه. تاسو سره به پوښتنه پیدا شي چې په کاربن ډای اکساید کې هم یو کاربن او دوه اکسیجن وو، دلته موږ دا د مستقیم خط په شکل لیکلی وو، او دلته مو ولې داسې ولیکه؟ ګورې که زه دا داسې لیکم مستقیم خط په شکل لیکم نو دلته په مرکزي اتوم باندې جوړه غیر اړیکوي الکترون راځي. په کاربن ډای اکساید کې دا شی نه و، جوړه غیر اړیکوي الکترون په کاربن ډای اکساید کې د کاربن په سر نه و، خو دلته په سلفر ډای اکساید کې د سلفر په سر راځي. نو موږ ویلي چې جوړه غیر اړیکوي الکترونونه زیات دفع کیږي، نو دا اړیکې دفع کړي نو ځکه دوی لږ څه میلان پیدا کړی. اول به دا سره نښلوو داسې. تاسې که دلته اوس پام وکئ سلفر اکسیجن دوه اړیکې جوړوي، نو یوه اړیکه به دلته دوه ګونې کړو، یوه اړیکه به دلته دوه ګونې کړو. اکسیجن شپږ الکترونونه لري، دوه جوړې الکترونونه یې دې په شاوخوا خامخا وي چې کله یې دوه اړیکې جوړې کړي وي داسې. اوس که د سلفر الکترونونه شمارم، ګوري دوی په دلته کارولی او دوی هم دلته کارولی، څلور الکترونونه شو، دوی پاتې، دا دوه به موږ داسې لیکو. که تاسې اوس دې جوړښت ته ځیر شئ، دلته د سلفر په شاوخوا څو الکتروني ساحې دي؟ درې الکتروني ساحې دي. چې درې الکتروني ساحې دي نو دا څه ډول جوړښت لري؟ دا مسطح جوړښت لري، سطحي جوړښت لري. او د اړیکې زاویې څو درجې ده؟ 160 درجې. په کاربن ډای اکساید کې د اړیکو زاویه څو درجې وه؟ 180 درجې. سلفر ترای اکساید، دې کې سلفر مرکزي اتوم ده، کم ده، اتومونه یې کم دي، منځ کې لیکو. درې اکسیجنه دي، داسې لیکو. دوه اړیکې د اکسیجن ترمنځ، دوه اړیکې دلته د اکسیجن او سلفر ترمنځ. که تاسې دلته پام وکړئ سلفر دلته څلور الکترونونه وکاروو، دوه یې پاتې دي، دا دوه دلته په یو طرفه ډول د سلفر او اکسیجن ترمنځ ټینګېږي. یعنې په سلفر ډای اکساید کې د سلفر ترای اکساید کې دا یوه اړیکه چې ده دا یو طرفه اشتراکي اړیکه ده. که چیرې موږ دا دوه اړیکې ولیکو داسې دا یوه اړیکه هم سلفر ته کوزه کړو په دې ډول، نو دلته که تاسې پام وکړئ د سلفر اوکتیت اوړي، نو د دې دپاره سمه لیکنه چې دا هغه دا ده چې د سلفر یوه اړیکه یو طرفه ده. اوس که چیرې موږ دلته
د مرکزي اتوم په شاوخوا الکتروني ساحې شمارو 3 دي. یوه الکتروني ساحه په دې کې ده، یوه الکتروني ساحه په دې کې ده 2 ګونې اړیکه کې، او یوه الکتروني ساحه د خپله 1 ګونې اړیکه ده. چې 3 الکتروني ساحې لري د ساختمان هم څه ډول ده؟ مسطح ده. دا هم سطحي جوړښت لري. د میتان جوړښت ته راځم. کاربن ده څو اړیکې جوړوي؟ 4 اړیکې، او 4 هایدروجنونه دي. هر هایدروجن یوه اړیکه جوړه کړي. د ساختماني فورمول داسې ده که نه چې داسې ده. نو دلته د کاربن په شاوخوا څو الکتروني ساحې دي؟ 4 الکتروني ساحې دي. چې 4 الکتروني ساحې دي دا څه ډول جوړښت لري؟ 4 مخیز یا تتراهایدرال جوړښت لري. د میتان هندسي جوړښت هغه داسې چې 4 مخه لري. ایتلین C2H2 ګورې 2 کاربن دي که نه. اول به موږ دا کاربن نه سره نښلوو. اوس 4 هایدروجنه دي، هر کاربن په سر 2 هایدروجنه. که تاسې دلته پام وکړئ د کاربن اړیکې نه دي پوره، نو یوه اړیکه به دلته د کاربنونو ترمنځ په 2 ګوني شکل ورکو. دا د ایتلین جوړښت شو. که یې د هغه هندسي جوړښت زه روښانه کوم، دلته د کاربن په شاوخوا 3 الکتروني ساحې دي. یوه الکتروني ساحه دا ده، یوه دا ده، یوه دا ده. چې 3 الکتروني ساحې دي نو دا هم څه ډول جوړښت لري؟ مسطح جوړښت لري. اسیتلین ته راسو. اسیتلین کې هم 2 کاربن دي، 2 هایدروجن هم دي. یو هایدروجن دا شو، یو هایدروجن دا شو، او دلته د کاربنونو ترمنځ بیا څو ګونې اړیکه ده؟ 3 ګونې اړیکه ده. نو دلته د مرکزي اتوم په شاوخوا 2 الکتروني ساحې دي. په دې 3 ګونې اړیکه کې یوه د سیګما اړیکه ده، او یوه ګونې اړیکه خپله یوه د سیګما اړیکه ده. په د اسیتلین کې یوه د سیګما اړیکه په دې 3 ګونې اړیکه کې ده، یوه د سیګما اړیکه دلته ده. نو د کاربن په شاوخوا څو الکتروني ساحې دي؟ 2 الکتروني ساحې دي. چې 2 الکتروني ساحې دي څه ډول ساختمان لري؟ خطي جوړښت لري. د اسیتلین د مالیکول جوړښت هم څه ډول ده؟ خطي ده. څنګه کولی شو د عضوي مرکب جوړښتیز فورمول ولیکو؟ دې دپاره لاندې ټکي په پام کې نیسو. اول، هر کاربن 4 اړیکې جوړوي. هایدروجن او هالوجنونه، هالوجنونو کې 4 عنصره فلورین، کلورین، برومین او ایودین شامل دي. دوی یوه اړیکه جوړوي. یعنې که کاربن راته 4 اړیکې پکې ورته لیکو، هایدروجن او هالوجنونو ته یوه اړیکه لیکو. اکسیجن بیا 2 اړیکې جوړوي، او نایتروجن 3 اړیکې جوړوي. باید دغه اړیکې د 1 ګونې، 2 ګونې او 3 ګونې اړیکې په جوړولو سره پوره شي. یعنې موږ که د عضوي مرکب فورمول لیکو، په هغې کې به کاربن ته 4 اړیکې، هایدروجن ته 1، فلورین ته 1، کلورین ته 1، برومین ته 1 او ایودین ته یوه اړیکه جوړوو. او اکسیجن ته 2 اړیکې، نایتروجن ته 3 اړیکې. که اړتیا وه 2 ګونې اړیکې او 3 ګونې اړیکې هم ورسره جوړوو تر څو د اړیکې پوره شي. دویم، لومړی کاربنونه په زنځیري شکل لیکو، یعنې کاربنونه په زنځیري ډول لیکو او ترمنځ یوه ګونې اړیکه لیکو. تر هغې پورې چې موږ پوه شوي نه یو چې 2 ګونې اړیکه جوړېږي، ټولې اړیکې یوه ګونې جوړوو. په هغه صورت کې چې مرکب یوازې کاربن او هایدروجن ولري، د اړیکو د شمیر په هکله باید په یاد ولرو چې یعنې که چیرې مرکب یوازې کاربن او هایدروجن ولري، نو دلته به موږ دا خبرې په یاد لرو. که چیرې هایدروجنونه د کاربن 2 چنده وي، د کاربنونو ترمنځ یوه 2 ګونې اړیکه جوړېږي. یعنې که چیرې هایدروجنونه د کاربن 2 چنده شول، یوه اړیکه پکې څنګه جوړوو؟ 2 ګونې اړیکه جوړوو. او که چیرې هایدروجنونه د کاربن 2 چندې څخه زیات وي، نو 2 ګونې اړیکه نه جوړېږي. او که چیرې هایدروجن د کاربن 2 چندې څخه کم وو، بیا د کاربن د اتومونو ترمنځ یوه 3 ګونې اړیکه جوړېږي. دا خبرې باید موږ په یاد ولرو. وروستۍ خبره داسې ده، کله چې د کاربنونو ترمنځ اړیکې جوړې شي، د کاربن پاتې اړیکې د هایدروجنونو په واسطه پوره کوو. یعنې کله چې موږ 2 ګونې او 3 ګونې اړیکې او 1 ګونې اړیکې جوړې کړې کاربنونو ترمنځ، د کاربن څه اړیکې چې پاتې کېږي هغه به خامخا د هایدروجن په واسطه څنګه کوو؟ پوره کوو. مثال داسې دی، د C3H5 مرکب جوړښتیز فورمول ولیکي. دا موږ څنګه لیکو؟ تاسې باید ما سره C3H5 څو کاربنونه لري؟ 3. اول موږ دا مشخصوو چې دلته به د کاربنونو ترمنځ څو ګونې اړیکې وي. که تاسې پام وکئ، هایدروجنونه د کاربن 2 چنده ده، هایدروجن 6 یو کاربن 3 دي. نو چې کله 2 چنده وو، داسې رابطه وه چې هایدروجن د کاربن 2 چنده وو، دلته به یوه 2 ګونې اړیکه جوړېږي. لیکم کاربنونه د 1، د 2، د 3 کاربونه دي که نه، د یوه اړیکه، د بله. یعنی اول یو ګونې اړیکه ورکوو. اوس موږ په دې پوهېږو چې 2 ګونې اړیکه هم جوړېږي، نو یوه اړیکه به یې ترمنځ 2 ګونې شي. دلته یې دې سکلیټ پاتې اړیکې چې په واسطه پوره کوو، د هایدروجنونو په واسطه. دلته کاربن څو اړیکې جوړې کړي؟ 2 جوړې کړي که نه، 2 پاتې دي. نو 2 هایدروجن او په دې باندې موږ په دې ډول لیکو. دې کاربن څو اړیکې جوړې کړي؟ ګورې 2 دلته جوړې کړي، یوه یې دلته جوړه کړي.
نو درې جوړې کړي یو هایدروجن پاتې دلته به لیکو دې کاربن یوه اړیکه شته څو اړیکې نشته درې اړیکې نشته نو چې درې اړیکې نشته درې هایدروجن نه په دې پورې موږ په دې ډول نښلوو دا د دې مرکب جوړښتیز فورمول شو بل مثال داسې دی ته سیلاس اچ اتلس مرکب جوړښتیز فورمول ولیکي سیلاس اچ اتلس سو کاربن نه دي لاس کاربن نه به داسې په زنځیري شکل ولیکي اول به د کاربن زنځیر لیکئ د یو دوه درې څلور پنځه شپږ د یوه د اته د نهه او دا هم لس اوس د کاربن او د هایدروجن اړیکې ته ګورو چې څومره کاربن نو څومره هایدروجن نشته لس کاربن اتلس هایدروجن یعنی دا هایدروجن چې دا د کاربن د دوه چندې څخه کم ده کاربن چې دوه چنده کې شل کېږي که نه لس چې دوه چنده کې شل کېږي دا هایدروجن نه کم دي نو چې دوه چندې څخه هایدروجن نه کم وو دلته درې ګونې اړیکه یوه درې ګونې اړیکه جوړېږي نو دلته به یوه اړیکه درې ګونې کړو دا نو تاسې پورې اړ لري چې هر اړیکه درې ګونې کوئ فرضاً دا دویم اړیکه زه درې ګونې کوم پاتې اړیکې به د هایدروجنونو په واسطه تکمیل کوي دلته کاربن څو اړیکې جوړې کړي یوه درې اړیکې د کاربن پاتې داسې لیکوي دې کاربن څو اړیکې جوړې کړي څلور اړیکې ځکه درې ګونې اړیکې دلته جوړه کړي یوه یې دلته جوړه کړي دې کاربن هم څلور اړیکې جوړې کړي درې دلته یوه یې دلته دې کاربن دوه اړیکې جوړې کړي یوه دلته یوه دلته نو دوه هایدروجنه باید په دې ولیکل شي دې کاربن دوه اړیکې جوړې کړي نو دوه هایدروجنه باید پې ولیکل شي دې کاربن دوه اړیکې جوړې کړي دوه هایدروجنه باید پې ولیکل شي دې کاربن دوه اړیکې جوړې کړي دوه هایدروجنه باید پې ولیکل شي دې کاربن دوه اړیکې جوړې کړي دوه هایدروجن په دې هم لیکو داسې په دې هم لیکو خو وروستی کاربن بیا درې اړیکې پاتې دي یوه اړیکه یې جوړه کړې ده نو درې هایدروجنه په دې وروستي کاربن لیکو نو دا د دې مرکب ساختماني فورمول و موږ څنګه کولی شو یو ساختماني فورمول ساده کړو د دې لپاره زه تاسو ته یو مرکب لیکم سی شپږ اچ څوارلس غواړم د دې مرکب ساختماني فورمول ولیکم د ساختماني فورمول د لیکلو لپاره به اول شپږ کاربنونه لیکم که نه د دوه درې څلور پنځه شپږ بیا د کاربن او هایدروجن اړیکې ته ګورم ګورې که تاسې پام وکړئ کاربنونه څو دي شپږ هایدروجنونه څو دي څوارلس یعنې کاربن چې دوه چنده کو دولس کېږي که نه دا هایدروجن د دې دوه چندې څخه هم زیات ده دلته دوه ګونې اړیکه هم نه جوړېږي درې ګونې اړیکه هم نه جوړېږي ټولې اړیکې همداسې یوه ګونې پاتې کېږي نو پاتې اړیکې د چیش په واسطه پوره کوو د هایدروجنونو په واسطه په دې ډول موږ څنګه کولی شو دغه فورمول ساده کړو په ساده ډول یې ولیکو که چیرې مرکبونه داسې ټولې یوه ګونې اړیکې درلودې نو ډېره ساده خبره ده دا کاربن ده که نه کاربن لیکم څو هایدروجنونو سره اړیکې لري درې هایدروجنونو سره سی اچ درې مخې ته لیکم بیا کاربن څو هایدروجنونو سره اړیکې لري دوو سره اچ دوه یې مخې ته لیکم د دې کاربن دپاره څو هایدروجنونو سره اړیکې لري دوو سره دوه هایدروجن یې مخې ته لیکم د دې دپاره هم دوو سره اړیکې لري دوه هایدروجن یې مخې ته لیکم د دې دپاره هم دوو سره اړیکې لري دوه هایدروجن یې مخې ته لیکم د دې دپاره بیا درې هایدروجنه د وروستی کاربن درې هایدروجنونو سره اړیکې لري دې ته موږ نیمګړې مشرح یا نیمه ساختماني فورمول وایو یو بل ډول فورمول ده چې هغې ته ناقص مشرح فورمول وایو هغسې ډول فورمول ده په هغې کې بیا دا اړیکې نه لیکل کېږي او څومره د تکراري ګروپونه چې مسلسل راغلي دا ټول یو ځای قوس کې لیکل کېږي لکه دلته تاسو ګورئ سی اچ درې څو ځلې سی اچ دوه څو ځلې راغلی څلور ځلې نو موږ دا داسې لیکو چې سی اچ درې سی اچ دوه څو ځلې راغلی څلور ځلې دا به قوس کې ولیکي څلور به ضریب کې سی اچ درې دې ډول فورمول ته موږ ناقص مشرح فورمول وایو او دې فورمول ته نیمګړې مشرح فورمول وایو ګورې ځینې خلک وایي چې نیمګړې مشرح فورمول او ناقص مشرح فورمول نه یو شی دي غلط ده دا خبره ناقص مشرح فورمول کې تکراري ګروپونه ټول یو ځای قوس کې لیکل کېږي او نیمګړې مشرح فورمول کې تکراري ګروپونه همداسې په تکرار ډول لیکل کېږي دا د دواړو فورمولونو ترمنځ څه ده توپیر ده موږ د دې فورمولونو ترڅنګ یو بل ډول فورمول لرو هغې ته سکلیټي فورمول وایو سکلیټي فورمول څه ډول فورمول ده په سکلیټي فورمول کې نه د کاربن اتومونه لیکل کېږي نه د هایدروجن اتومونه لیکل کېږي زه کولی شم همدغه مرکب په داسې بڼه ولیکم چې سی اچ درې سی اچ دوه سی اچ دوه
CH2 CH2 CH3. تاسو سره پوښتنه داسي چې موږ ولې دا جوړښت داسې ولیکه. ګورې تاسې پوهېږي چې دلته ټولې اړیکې د کاربن ترمنځ څو ګونې دي؟ یوه ګونې دي. او موږ دا زده کړي وو اول فصل کې چې کله د کاربن ترمنځ اړیکې یوه ګونې وي نو دغه مرکب چې دا sp3 هایبریډ لري او چې sp3 هایبریډ لري زاویه یې خامخا 1.5 درجې ده. نو دا مې ځکه کوږ ووږ یا د زیګزاګ په شکل د ارې د دندانې په شکل ولیکه. اوس زه د همدې سکلټ لیکم. د دې سکلټ داسې لیکم که نه ګورې دا د سکلټ شو. همدغه فورمول ته سکلټي فورمول وایو. ګورې هر چېرته چې کاربن وي هلته یو کونج پیدا کیږي او نه په دې فورمول کې کاربن لیکل کیږي او نه هایدروجن لیکل کیږي. که چیرې په مرکب کې نور عنصرونه وي هغه بیا لیکل کیږي خو د کاربن او هایدروجن د لیکلو څخه موږ په سکلټي فورمول کې صرف نظر کوو. د سکلټي فورمول ګټه دا ده چې موږ زیات مفهوم په لږ لیکنې سره په لږ وخت کې رایې کولی شو. اوس که چیرې موږ د همدغې مرکب د ساختماني فورمول لیک ډېر وخت ونیو خو سکلټي فورمول یې ډېر کم وخت ونیو. نو سکلټي فورمول د وخت د ضایع کولو د مخنیوي دپاره موږ څنګه کوو کاروو. که چیرې موږ داسې یو مرکب ولرو چې په هغې کې یو شان خاښونه وي یا مرکب خاښ ولري د دې دپاره دا خو نیمګړی ساختماني فورمول ده نیمه ساختماني فورمول ده. دې دپاره چې موږ د دې ناقص ساختماني فورمول ولیکو څه کار کوو. ګورې دا ټول یو شان ګروپونه چې په یو کاربن راغلي وي دا د کاربن یعنې د خاښ په شکل راغلي وي دا موږ د کاربن مخې ته په قوس کې لیکو. ګورې دغه کاربن د اولنی کاربن 3 CH3 پې شته څو CH3 3 CH3 نو موږ سی لیکو ځکه د سی سره بل اچ نشته ښه یوازې سی ده سی لیکو. دا CH3 پې څو ځلې راغلی 3 ځلې یعنې کله چې CH3 خو د زنځیر منځ کې نه راځي کله چې د زنځیر په منځ کې لیکل شوی و قوس کې ته په دې پوه شه چې دا په دې مخکیني کاربن باندې د خاښ په شکل ده. دا CH2 خپله لیکل شوی او CH ده په دې CH باندې کوم خاښ ده د CH3 ګورې موږ خاښ زنځیر ته راوستی قوس کې م لیکلی بیا CH2 ده او بیا CH3 ده یعنې هر کله چې موږ غواړو خاښ زنځیر ته راولو هغه په چش کې نیسو قوس کې نیسو. که چیرې تعداد یو شان خاښونه تعداد ډېر نو بیا د انډکس په ډول د هغې شمیر هم لیکو. ایزومیر څه ته وایي؟ هغه مرکبونه چې مالیکولي فورمولونه یو شان وي او ساختماني فورمولونه سره څنګه وي فرق ولري دې ته د ایزومیر اصطلاح کارول کیږي. د ایزومیرونو کیمیاوي او فزیکي خواص ټول سره څنګه دي توپیر لري. تاسې دلته کتای شئ دغه مرکب د یو کاربن دوه کاربن درې کاربن څلور کاربن لري سی څلور هایدروجن نه کې شمار لس هایدروجن پکې دي H لس او په دې مرکب کې یو کاربن دوه کاربن درې کاربن څلور کاربن لري که هایدروجن نه وشماري لس هایدروجن پکې دي یعنې د دواړو مرکبونو دپاره مالیکولي فورمول یو شان ده خو ساختمان کې تاسې ګورئ چې څومره فرق ده. د دې مرکب جوړښت تاسې وګورئ او د دې مرکب جوړښت تاسې وګورئ نو دا دوه مرکبونه مالیکولي فورمول یو شان لري خو ساختماني فورمول یې څنګه دی فرق لري. دې ته ایزومیر وایي. د دې مرکب نوم نارمل بیوتان ده او د دې مرکب نوم ایزوبیوتان ده. دا نارمل بیوتان د ایزوبیوتان ایزومیر دی. د ایزومیر کېدو پیښې ته ایزومیریزم وایو. نو دغه مرکبونه د ایزومیریزم د پیښې له مخې یو د بل څه شوي ایزومیر شوي. د ایزومیر ډولونه په عمومي ډول په دوو برخو ویشل کیږي. یو ته جوړښتي ایزومیر وایي بل ته فضایي ایزومیر وایي. فضایي ایزومیر هم په دوه ډوله ده یو هندسي ایزومیر ده بل نیروي ایزومیر ده. دا زمونږ د دغې فصل موضوع نه ده انشاءالله وروستیو کې به یې وایو. زمونږ موضوع چې د هغه جوړښتیز یا ساختماني ایزومیر ده. ساختماني ایزومیر کوم ایزومیر ته وایي؟ دا هغه ایزومیر ته ویل کېږي چې په مرکب کې د کاربن د اتومونو یا دوه ګونې او درې ګونې اړیکې ځایونه تغییر کړي وي. یعنې په دغه ډول ایزومیر کې د مرکب جوړښت تغییر لري. د ساختماني ایزومیر مهم ډولونه په لاندې ډول دي. اول زنځیري ایزومیر ده یا چین ایزومیر ورته ویل کېږي. په دې ډول ایزومیر کې د مرکب کاربوني زنځیر توپیر لري. لکه نارمل پنتان ده تاسې وګورئ دې کې د مرکب زنځیر څه ډول ده مستقیم ده. خو دلته که تاسې وګورئ دا تو شوی جوړښت لري او که چیرې په دې کې وګورئ بیخي خاښونه زیات دي. یعنې په دغو ایزومیرو کې په دغو مرکباتو کې د مرکب هغه کاربوني زنځیر توپیر لري. تاسې دلته وګورئ د کاربن زنځیر ته او داسې دلته وګورئ د کاربن زنځیر ته نو دا سره ډېر فرق لري. دوی یو د بل څه ډول ایزومیر دي؟ زنځیري ایزومیر دي. د موقعیت ایزومیر
په دې ډول ایزومیر کې کاربوني زنځیرونه یو شان وي خو وظیفوي ګروپ موقعیت فرق کوي یعنی هغه مشخصه چې په هغې سره موږ د مرکب پیژنو هغې ته وظیفوي ګروپ وایي دلته په کاربونونو باندې مختلفو ځایو کې راغلي لکه دلته وګورئ دې ته یو کلورو بیوتان لیکل شوی دلته په اول کاربن باندې کلورین راغلی 4 کاربن لري په اول کاربن کلورین ده دلته هم 4 کاربن دي په دویم کاربن کلورین راغلی نو دوی یو د بل څه ډول ایزومیر دي د موقعیت ایزومیر دي ځکه دلته په اول کاربن باندې دا ګروپ دی او دلته په دویم کاربن دا ګروپ دی موقعیت یې تغییر کړی یا دلته تاسو وګورئ یو پروپانول په یو پروپانول کې په اول کاربن باندې وچ راغلی او دا بل 2 پروپانول د په دویم کاربن او ایچ راغلی نو دلته د او ایچ ګروپونو موقعیت څنګه کړی تغییر کړی یا یو بیوتین کې په اول کاربن 2 ګونې اړیکه ده او په دې 2 بیوتین کې په دویم کاربن 2 ګونې اړیکه ده دلته 2 ګونې اړیکې موقعیت تغییر کوي یعنی دلته په دې ټولو کې ګورئ د دې مرکب او د دې مرکب کاربوني زنځیر یو شی دی صرف وظیفوي ګروپ موقعیت کې فرق دی نو ځکه دې ته وظیفوي ایزومیر په دې ډول ایزومیر کې د مرکبونو وظیفوي ګروپ توپیر لري او مالیکولي فرمول یو شانی یعنی کچیرې تاسې د ایتانول ته وګورئ 2 کاربنه پکې دي C2 او 6 هایدروجنه پکې دي H او یو O پکې دی او دلته که تاسې وګورئ 2 کاربن 6 هایدروجن یو O یعنی د دواړو مالیکولي فرمول یو شی دی خو ساختماني فرق لري دلته وظیفوي ګروپ د الکول دی دا یو الکول دی او دلته وظیفوي ګروپ د ایتارو دی دا یو ایتار دی یعنی د دوه په وظیفوي ګروپونو کې فرق دی نو ځکه دې ته وظیفوي ایزومیر وایي میتامیر دا هم یو ساختماني ایزومیر ده په دې ډول ایزومیر کې د مرکب وظیفوي ګروپ یو شان یعنی مرکب د یوې کورنۍ وي خو د وظیفوي ګروپ په شاوخوا د کاربنونو شمیر توپیر لري لکه دلته تاسو وګورئ دام ایتار ده دام ایتار ده کاربنونو شمیر په دواړو کې یو شان ده یعنی مالیکولي فرمول په دواړو کې یو شان ده دواړه د یوې کورنۍ مرکبات دي وظیفوي ایزومیر هم دی چې وظیفوي ګروپونه فرق ولري خو دلته که تاسو وګورئ دلته د اکسیجن په شاوخوا یو کاربن ده دلته یو کاربن دی او 3 کاربنې دی بل اړخ کې دی خو په دې بل مرکب کې 2 کاربن یو اړخ 2 کاربن بل اړخ یعنی دلته یو مرکب د بل مرکب سره د وظیفوي ګروپ په شاوخوا د کاربن د شمیر له مخې فرق لري دې ډول ایزومیر ته میتامیر ویل کیږي تاسو باید یو خبره په یاد ولرئ چې الکین د سیکلوالکان ایزومیر دی دلته تاسو وګورئ دا پروپین د الکین ده د دې مالیکولي فرمول C3H دی روان سات زمونږ د هایدروکاربنونو پیژندنه ده نو هیله ده چې درس تعقیب کې را سره تر بیا پورې چې زه ستاسو خدمت ته حاضرېږم په لویو بخون کې خدای مو سپارم مخه مو ښه شه